بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم چې تاسو ته یوه کیسه ذکر کوم د دعا قبلونې لپاره چې ضروري دي. چې امام جعفر صادق علیه السلام روایت دی چې بني اسرائیل قوم کې یو کس و، هغه مسلسل 3 کاله دغه دعا وکړه چې پروردګاره ماته اولاد راکړي. چې اخري که 3 کاله تېر شول، هغه نه وروسته دغه کس پروردګار ته لاسونه اوچت کړه: پروردګاره آیا ته ما نه اورېږې چې ما اواز نه واورې؟ یا نه ما څه نږدې خو ما ته ځواب نه راکوې. هېڅ هغه دغه کس بیا خوب کې ولیدل، الهام ورباندې وشولو چې ته کوم زړه سره د کوم ګنده زړه دی دې سره ته ما نه څنګه دعا غواړې؟ هغه کارونه چې هغه ما منع کړي ته ټول کارونه کوې، هغه باوجود ته ما نه دعا کوې، ته ما نه دعا غواړې. پس دوستانو که چیرې غواړئ خپله ته دعا قبوله شي، دعا د مستجابه شي، هغه کارونه چې پروردګار منع کړي دي هغه په کار دې مو ترک کړو. هغه نه بعد خالص زړه سره که چیرې ته خپل رب نه وغواړې، نو انشاءالله هغه ته ضرور دیر کوي. انشاءالله مو هم په کار دی دا شی صفا زړه سره خپل پروردګار نه وغواړو، انشاءالله هغه به هېڅ کله مونږ نه امیده نه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.